أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به او صحیح سلامت به. اما عزتمندو، نن متاسو سره یو د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه وضاحت کوم چې الله جل جلاله د روزې د ختمېدو په وخت کې خپل بندګانو کم کم انعامات ورکوي. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې شب قدر کې جبرائیل علیه السلام د ملائکو یوې ډلې سره راځي او د هغه کس لپاره چې په ولاړه یا په ناسته د الله تعالی ذکر کوي او عبادت کې مشغول وي د رحمت دعاګانې غواړي. او چې کله د ورکوټي اختر ورځ شي نو الله جل شانه د خپلو فرشتو مخکې د بندګانو په عبادت فخر کوي، ځکه چې هغوی په بني آدمو اعتراض کړی و او د هغوی نه پوښتنه کوي چې ای فرشتو، د هغې مزدور چې خپله مزدوري پوره وکړي څه بدله ده؟ هغوی غرض کوي چې ای زمونږ ربه، د هغوی بدله دا ده چې هغوی ته مزدوري پوره ورکړي شي. نو ارشاد وشي چې فرشتو زما غلامانو او وینځو زما فریضه پوره ادا کړه. بیا په چغو چغو دعا سره عیدګاه طرف ته ووتل. زما د په خپل عزت قسم وي او زما د په خپل جلال قسم وي، زما د په خپل لوی شان قسم وي او زما د په خپل اوچت مرتبه قسم وي چې زه به د دغې خلکو دعا ضرور قبلوم. بیا دغې خلکو ته خطاب وکړي. ارشاد فرمایي چې واپس شئ، ستاسو ګناهونه مې معاف کړل او ستاسو بدۍ مې په نیکو سره بدل کړئ. پس دا خلک د عیدګاه نه په داسې حال کې واپس کیږي چې د هغوی ګناهونه معاف شوي وي. حضرت جبرائیل علیه السلام ملایکو سره راتلل په قرآن پاک کې هم ذکر شوي دي لکه مخکې تیر شو، او په ډیرو حدیثونو کې هم د دې وضاحت شته. د دې رسالې په آخر کې حدیث دی، په دې تفصیل سره ذکر را روان دی چې حضرت جبرائیل علیه السلام ټولو ملایکو ته فرمایي چې هر ذاکر شاغل کور ته لاړ شي او هغه سره لاس میلاو کړي. غالیة المواعظ کې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د کتاب غنیه نه نقل کړی دی چې ابن عباس رضی الله عنه په حدیث کې دی چې ملایکې د حضرت جبرائیل علیه السلام په وینا خوري شي او هیڅ یو کور ورکوټې او لوی ځنګل یا کشتۍ داسې نه وي چې په هغې کې مؤمن وي او د هغه فرشتې د مصافحې دپاره هلته نه ځي، خو په هغې کور کې نه داخلیږي کم کې چې سپی یا خنزیر یا د حرامکارۍ په وجه جنوبي یا تصویر وي. د مسلمانانو څومره کورونه داسې دي چې په هغې کې صرف د خیالي زینت په خاطر یې تصویرونه اویزان کړي وي او د الله تعالی د دې دومره لوی نعمت نه د خپله لاسه ځان محروم کوي. تصویر اویزان کوونکي پکې یو وي، خو د هغه په وجه ټول کور د رحمت د فرشتو د داخلېدو نه د منع کولو سبب وګرځي او ځان سره ټول کور محروم کړي. خیره کې تاسو ته یو عاجزانه گزارش کوم عزتمندو، کو چېرې تاسو زمونږ د وظایف چینل باندې نوی یې، نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن هم پریس کړئ او زمونږ د ویډیو لایک کړئ او صدقې جاریه په طور خپلو دوستانو او رشتہ دارو سره ضرور شیر کړئ او اخر کې کمنټ سیکشن کې د خپلې قیمتي رائے باره کې مونږ ضرور آگاه کړئ. واخر دعوانا ان الحمد